أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر هو محمد الباقر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توزأ مرة ومرتين وثلاثا قال نعم رواه الترمذي. دا دی فصل ثالث کی دعا موضوعانو باندې احادیث نقل دی. یو موضوع دا چې په اودس کې دا اندامونه سو زل انزل پکار دي. نو دا دو درې بیل بیل احادیث به ولولو. یو ځل هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې یعنی په اندامونو باندې اوبه راچیلي دي او دا اودس پورا اودس یې ورته ویلی. دو ځلې هم کړی دی او درې ځلې هم کړی دی. نو دا خو څه اختلاف غوندې شو چې یو ځلې کړی که دوه ځلې کړي که درې ځلې کړي. په دې وجه باندې د دې ټولو احادیثو د ذکر کولو نه مقصد د مصنف دا دی چې د اودس فرض په یو ځل پوره شو، فرضیت په یو ځل باندې پوره شو. یو ځل سړي خپل اندامونه لامده کړه په اوبو باندې نو فرضوالی پوره شو. خو کامل اودس دا دی چې سړی دونه والا د 3 ځل پورې په دویم ځل باندې وکړو نو سنت ورسره پوره شو، او چې په دریم ځل باندې ووینځو نو د دې مطلب دا دی چې کامل اودس یې وکړو، پوره اودس یې وکړو. د یو نه واله د 3 ځل پورې د خپل اندامونو انزل چې دي نو دا د اودس وظیفه وګرځېده. نو په دې وجه د اختلاف پکې څه پاتې نه شو. که یو ځل سړي لاس یا مخ یا خپې ووینځلې نو اودس یې وشو، خو سنت چې په دویم ځل یې ووینځلې 2 ځلې شو نو سنت ورسره ادا شو. چې په دریم ځل یې ووینځه نو اوس هغه شک مکمل ختم شو. نو په دې وجه په اودس کې شکي کېږه ما چې وینځلی به مې که نه به مې وینځلی د ولهان په زغه کې په شکونو کې مه پرېوځه. یوه مسله دا ذکر ده. خو د ثابت یو صاحب دی هغه وایي چې ما ابو جعفر ته ووی، ابو جعفر دا شیعګان چې دي نو دی جعفر صادق چې هغه د امام باقر په نوم باندې هغې پیژني، هغه خپل امام ګڼي. دا د حضرت علی ابن زین العابدین چې دی نو د هغه زوی دی، یعنی د حضرت علی رضی الله عنه وصی دی. نو دی وی د ابن ابي صفیه چې ما د امام باقر نه تپوس وکړو چې ما داسې اورېدلي چې خلک وایي چې تا ته حضرت جابر فرمایلی دي، جابر صحابي رسولو، چې پیغمبر علیه السلام په اودس کې کله یو ځل مټې لمدې کړې، کله 2 ځل، کله 3 ځل. دا ټیک ده. وایي هغه راته وایي چې آو دقه شانې ده، کله یو ځل هم کړې، 2 ځل هم کړې، 3 ځل هم کړې. نو مسله به کېدای شي واضح شوي. دویمه مسله په دې احادیثو کې هغه دا ذکر ده چې سړی هر مانځله به بیل اودس کوي که نه، یو ځل اودس وکړو نو پوره دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به په دې احادیثو کې واورئ چې کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یتوضأ لكل صلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر مانځله ځان له اودس کو. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره یو واجب وګرځېدل چې هر مانځله به اودس کو. حضرت عبدالله ابن عمر د مرګه پورې هر مانځله به ځان له اودس کو. ویل زما وس دی. خو راوي وایي چې کله مکه فتح شوه نو د مکې د فتح په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اودس ماسپښین کړو
ماسپښین مونځ هم پې وکړو، مازدیګر هم پې وکړو، ماښام هم پې وکړو، ماسخوتن هم پې وکړو. حدیث مطلب یو طرف ته حدیث کې راځي چې هر مانځه له به ځان له اودس کو، او بل طرف ته فتح مکې په موقع باندې هغه ته منډه لکه لکه منډه هغه لکه نه منډه ورسه د فتح مکې په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور منځونه په یو اودس باندې وکړو. دې څه مطلب دی؟ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول دا چې هر منزله به اودس کو. خو بیا یو بل روایت کې راځي چې دا ډیره ګرانه وه چې هر منزله دې سړی اودس کوي، نو چې دا مسواک سړی ووایي دا داسې دی لکه چې د هر منزله اودس کړی. د مسواک فضیلت ورسره پکې هم راغی. وروسته بیا د هر منځه نه وروسته د اودس په ټیم کې د مسواک حکم چې راغی، نو د هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسواک والا اودس باندې څلور واړه منځونه هم کړي دي. نو د دې څلور واړه منځونو کولو او یا د هر منځه د کولو دپاره د دې مسلې اوس تطبیق څه شوی نه سړی به څنګه وایي چې دا به یو طرف ته پیغمبر علیه السلام پې څلور منځونه کړي او بل طرف ته صحابه وایي چې هر منځله به ځان له اودس کو. نو آیا که سړی روغي او کولی شي طاهرن کان او غیر طاهرن، که په اودس کې یو که نه نو هر منځله چې اودس کوي نو کولی شي. او دا یو دوه او درې چې تاسو وګورئ چې کله درې ځله اوبه اچېلي او کله دوه ځله اچېلي او کله یو ځل اچېلي، د دې مطلب دی چې سړی اودس کوي او دویم اودس کوي نو بیا که دوه ځلې واچو که یو ځلې واچو اوبه په ځان باندې. او دا بل چې دی نو دا چې په یو باندې ډېر کېږي که نه کېږي، نو په یو اودس باندې ډېر منځونه هم کېږي، نو د جواز دپاره درې واړه پکې ثابت شي. د مانځه په ثواب کې څه فرق اړولي راځي نه. بل مسله په دې حدیثونو کې حدیث کې د ابو هریره په روایت باندې ده، هغه وایي دا وینا چې دنو راویانو د ابو هریره نه هم نقل کړې ده، د عبدالله ابن مسعود نه هم نقل کړې ده، ابن عمر رضی الله عنهم د دې درې واړو نه دا روایت نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله اودس کوئ که نه نو بسم الله ورته کوئ. اودس کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم د اودس نه مخکې وایه. نو چې کله بسم الله الرحمن الرحیم ووایې نو دا داسې دی کم اودس چې سړی ورته بسم الله وکړي دا داسې دی لکه سړي چې دوه ځله اودس کړی، او چې اودس دې وکړو بسم الله دې ونه ویله نو بس اودس یې وکړو خو هغه ثواب چې دی ورته حاصل نه شو، بس ځان یې وینځو نه. یعنې بسم الله ویل چې دي نو دا د اودس کولو په ټیم کې دا ضروري ده چې سړی بسم الله وکړي. که وی نه ویله نو اودس یې خو وکړو موضع الوضو د اودس هغه زغې خو ادا کړو، فریضې خو ادا کړه، خو د اودس چې کوم ثوابونه دي د هغه ثوابونه یې ځان محروم کړو. او آخري حدیث کې چې کومه مسله ذکر ده هغه دا چې کله سړی اودس کوي او په دې لاس باندې ګوتورئ یا په دې مټ باندې ګړئ یا دغه شانې بل څه شی زنانه دي هغې بنګړي اچېلي دي یا ګوتمې اچېلي دي یا کانګړاګانه لکان دي هغې دا ربړونه مبړونه دا شیدونه دي دغه ته اچېلي دي ګوتو متو ته اچېلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا و چې کله به اودس کوو او ګوتوره به په دې ګوته باندې وه نو دا ګوتمه به یې داسې وړقوله راوړقوله چې دننه تې اوبه لاړې شي. دا دې احادیثو کې دا څلور مسلې ذکر وې، اوس الفاظو ته متوجه شي. عن ثابت د حضرت ثابت بن ابي صفیہ دا غین روایت دی قال دی وی قلت لابي جعفر ما ابو جعفر یعنی محمد الباقر امام ته وی چې حدثك جابر تا تقصه کړی دی جابر رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم توضأ مرة مرتين وثلاثا تا ترشتیا جابر ویلی چې پیغمبر علیه السلام به کله په اودس کې اوبه یو ځل راچېلې کله دوه ځل کله درې ځل هغه راته ویل آو. رواه الترمذي. وعن عبد الله ابن زید د عبد الله ابن زید نه روایت دی قال دی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ مرتين وهو قال هو نور ولا نور. راوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه ځل په اوبه په بدن باندې راچېلې
او دا دو ځل نور علی نورو یعنی یو ځل پوره شو چې دویم ځل یې پسې وکړو نو بس دا نور علی نور شو. حضرت عثمان روایت دی قال دی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ثلاثا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځل باودس کو یعنی درې ځل به باودس کې په دانو برا چیرې نو یوم ثابت شو دوم ثابت شو دریم ثابت شو. وقال هذا وضوئي ووضوء الانبیاء. حضرت عثمان فرمایي چې درې ځله په دانو برا واچلې نو بیا پیغمبر علیه السلام وی چې زما او د سمدا ده او د پیغمبرانو او د سمدا ده چې زما نه مخکې تیر شي او د ابراهیم علیه السلام دا غم دقه شان او د سو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یتوضأ لكل صلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر منځ له نوی اودس کاو نوی اودس. وکان احدنا یکفیه الوضوء ما لم یحدث رواه الدارمی. او زمونږ دپاره دا کافي ده چې تر څو د اودس مات شوی نه وي د هغې پورې په دې منځ باندې هر 2 3 4 5 واړه هم پرې کولی شي. وعن محمد ابن یحیی ابن حبان د محمد ابن یحیی ابن حبان روایت دی قال دی وی چې قلت لعبید الله ابن عبد الله ابن عمر. د حضرت عمر زوی دی عبد الله د عبد الله زوی دی عبید الله. نو دی وی ما د دې حضرت عمر نوسی یعنی عبید الله ته وی چې د عبد الله ابن عمر زوی دی چې ارایت وضوء عبد الله ابن عمر. تا د خپل پلار عبد الله ابن عمر ته چرته کتلی چې د بسنګ او داس کو ځکه عبد الله ابن عمر خو صحابي دی او په صحابي دی او چې دی په اودس کې وو که په اودس کې بینونو د اودس تا کتل او ځکه عبد الله ابن عمر مشهور د په هر مانځه ته اودس کو نو تا خپل پلار چرته لیدل چې داغه به د اودس څنګه کو نو فقال نو هغه ورته وی حدثته اسماء بنت زید ابن الخطاب. دا وی چې ماته د خپل ترور لور حضرت اسماء بنت زید حضرت عمر او خیره فاطمه خور ده نو دا د فاطمه لور د اسماء نو ماته مې هغه خپل ترور لور چې اسماء بنت زید ده نه ترور لور نه او ترور لور اسماء بنت زید ابن الخطاب چې خطاب چې دی نو د زوی د زید لور د اسماء یو عبد الله دی عبد الله او زید د رونه دي دواړه د حضرت عمر ابن خطاب زامن دي او اسماء د زید لور ده او دا دغه چې دی دا عبید الله دا د عبد الله ابن عمر زوی دی نو دواړه د تر زامن شو. ما د خپل تر لور اسمانه اوریدلی هغه دا قصه ماته کوله چې ان عبد الله ابن حنزله بن ابي عامر الغسيل حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء. وای ماته مې دې تر لور دا قصه کړې وه چې ماته عبد الله ابن حنزله څوک دی؟ حنزله د ابو عامر زوی دی او هغه هلک دی چې د کوم متعلق تاسو ته معلومه ده چې په غزوه احد کې هغه شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه متعلق وی چې ملائک د غسل لپاره راغلي وي او غسل یې ولا ورکو نو دی وی چې د حنزله زوی دی بیا عبد الله نومې دی نو هغې دا قصه ماته کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اول وخت کې دا ویلی شو چې اودس به کې هر مانځه ته هر مونځ ته به ځان له اودس کې که ستاره مخکې نه اودس یې او که نه خو فلما شق ذلک کله چې دا په هر مانځه ته اودس کول ګران شو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امر بالسواک عند کل صلاه نو د هر مانځه په ټیم کې ورسره مسواک حکم وشو چې بس مونځ چې مانځه ته ودرېږې مسواک وهه د دې به داسې ثوابي لکه څنګه چې سړی اودس کوي. ووضع عنه الوضوء او اودس معاف شو الا من حدث سوا د بیا اودسۍ نه چې سړی اودس مات شي بیا به خامخه کوي. نو پکان عبد الله یرا نو وی چې د ما تر عبد الله ابن عمر چې وو داغه دا خیالو چې ان به قوتا چې د وسته دی کولای شي نو په فعله حتی مات د مرګ پورې هغه په دې عمل کړی د ما تر عبد الله ابن عمر د مرګ پورې په یو او دس باندې 2 منځونه نه دي کړي د عظمت لارې اختیار کړي و د رخصت لارې نو اختیار کړي. او حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه یو ځلې د سعد په خوا تېرېده
عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د سعد ابن عباده په خوا تېرېده نو سعد ابن عباده لګېدلی او د سهیل په شانې په عمر کې یو ځل راختلی او داسې کو پته نه لګېده 3 ځل 4 ځل شروع یې وکړه نو چې 3 4 ځله اودس وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې لکه دا زیاتی ولې کې ته خو ورته سم لګېدلی نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سم پاکوم که نه شریف خان له وی ځان سم پاکوم نو یې ولې پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اسراف مه کوو نو هغه ورته ولې په اودس کې هم اسراف ایسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی او که نه اودس کې به هم دې ته نه لګي چې اوبه دې موندلي او خړپه به دې ته ورته لګېدلی سلیمانه ستا نسې وایي چې ایسته ورته لګېدلی نه 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 که د نیر په غاړه ناست او دا نیر د اوبه بهیږي هم دونه اوبه به استعمالی څومره چې ضرورت دی د ضرورت نه زیات د 1 ځل 2 ځل زیاده سے زیاده 3 ځل نه زیاتې اوبه به نه استعمالی وان كنت على نهر جار اگر چې د یو روان نیر غاړې ته ناستې هم اوبه به د خپل حد نه زیاتې نه استعمالی او حضرت ابو هریره او ابن مسعود او ابن عمر درې واړه دا روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من توضأ چا چې اودس وکړو وذکر اسم الله او د الله نوم یاد کړ نو فانه یطهر جسده کله د خپل ټول بدن پاک ومن توضأ ولم يذكر اسم الله او چا چې اودس وکړو بسم الله ورته ونه کړه نو لم یطهر الا موضع الوضوء خپل د اودس ځایونه پاک کړي یعنې سړی بسم الله وکړي لکه غسل یې چې کړی دونه ثواب ول الله تعالی ورکوي ټول بدن یې پاک کړو او چې بسم الله ورته ونه وایي نو بس تش دقه څلور اندامونه چې دي دا یې پاک کړه او ابو رافع چې دی نو هغه وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله اودس وکړو اذا توضأ وضوء الصلاة کله چې به هغه د اودس د لمونځ کوو نو حرک خاتمه هغه به د خپله ګوتماړه قوله فی اصبعه په دې ګوته کې رواه الدارقطني ورواه ابن ماجه الاخیر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين